جی بالکل دا وخت مونږ د چې کوم 400 د خربیله کم د ورسره خانخیل او ګوهر آباد دلته په د مختلف سیمې دي او دلته کم از کم دا کورونه د تقریبا 200 پورې دا جوړیږي. یا که مونږ دلته دا خبره جیزه وکړم چې کله نه سیلاب راغلی دی دې ځایونو ته د دې خلکو د وینا مطابق هېڅوک هم دلته نه دی راغلی، که هغه ایم پی ای دی، که ایم این ای دی، که صوبایي حکومت دی، که ضلعي حکومت دی، او که دې نه علاوه ډسټرکټ چې کوم د موجوده بلدیات والا چې څوک مشران دي څوک هم دلته نه دي راغلي. دلته به زه دا یو خبر وکړم چې دلته تقریبا په بې شمېره کورونه دي، دې کورونو ته دننه اوبه ورغلي دي، اوس هم دلته اوبه ولاړې دي. دې سره سره چې کوم دی پټو کې چې کوم دی چاپیرچل اوبه ولاړې دي. دلته تیار کم فصلونه چې دي د لکونو روپو تیار فصلونه مکمل تباه شوي دي. دې سره سره دا خلکو دا وینا ده چې هېڅ قسمه دې ته نه څوک چا تپوس کړی دی، نه یې ول څه ورکړي دي او نه څه دي. که ورسره چې دې سره کوم ذمواري د اریګیشن جوړېږي نه هغې راغلي دي، نه دغه والا چې کوم مونږ د محکمه زراعت خبره وکړو نه هغې څوک هم راغلي دي. مونږ سره د دې ځای مشران ولاړ دي، د هغې نه تپوس پوښتنه کوو چېرې دی که یو طرف ته د کروندې د کم تیار فصلونو هغه تباه او برباد شو، بل طرف ته کورونه هم تباه دي، او بل ته لویه خبره دا ده چې دلته اوسه پورې خلک چې دي هغه د خدای په اسره باندې دلته پراته دي او هغې ته ډېرې مختلفې لویې لویې ستونزې مخې ته دي. دلته موږ سره یو مشر ولاړ دی، تپوس وکړو. نام هم سره جي؟ زما ملک اول خان نوم دی. د کوم ځای جي؟ خانخیل او کندي م MC3. دا راته ووایه چې سیلاب رالو تاسو ته مشکلات سري څوک راغلي دي او څه مسلې دي؟ یو کس نه راغلی، نه ایم پی ای هغه ضلعي انتظامیه را یا داسې یو افسر راغلی چې موږ ته وایي چې تاسو ته څه تکلیف دی، نه خوراک څښاک نه نور څه هېڅ هم نه. دلته به څونه کورونه دي؟ دلته به تقریبا 200 کورې دي، ګوهر آباد او دا خانخیل دا ټول دا 200 کورې دي، تباه شوي ټول ښکته ټول تباه دي. اوس دلته مسلې کومې دلته مسله دا ده چې موږ ته اوس هم اوبه ولاړې دي، زموږ فصلونه یوړل هر څه تباه شو، بل بیماری اوس خورېږي، زموږ په ماشومانو خارښ لګېدلی دی، په 2-3 پکې دستونه لګېدلي دي. نو موږ ویرېدو چې دا څه هغه دا زموږ انتظامیه ده، دا زموږ حکومت دی چې موږ ته اوس پولیس ریلیف رانغی. ټیک شو، ډېره مهرباني، مننه. دلته زموږ سره یو بل مشر هم ولاړ دی. نام هم سره جي؟ سید افضل. تاسو کور کوم ځای دی جي؟ زموږ کور دی خانخیل یو اوسېدونکي یو. دا راته ووایه څه مسلې دي؟ دلته خو د حکومت هم لګیا دی، ضلعي حکومت لګیا دی، د دنیا امدادونه هم دي او هغه خلک راځي دلته تاسو تپوس پوښتنه کړې ده مسلې څه دي؟ مسلې دی دلته څوک هم نه راغلي، څونه توان شوي تیار ګوپیانو تیار د پلکونو د ټولې دنیا ماته ګوره، د هر یو ماته ګوره، چا 10 لکو، چا 16 لکو، چا 15 لکو، دا ټول تاوان شوی دی. د ځمکو دال دی 3 میاشتې کې کم از کم دا نور فصل نه کوي. نن سبا اوس ماته ګوره دې دور ته وګوره یو شی د حد نه بار ګران دي تخمونه. صحیح ده. څوک تپوس نه کوي چې یاره ستاسو تاوان شو یا در شو یا ښه یا بد، تر نن ورځې پورې یو کس نه راکوشي دی خط. دلته تاسو ته د کورونو څه مسلې دي؟ کورونه مسلې چې همدغه څښو بسکو د قال دی چې ماته ګوره چا ماشومانو خېټې خرابې، په چا تبې دی، چا دستونه دي، دال دی، اوبه ولاړې دي کورونو کې او ټولو کې ولاړې. څوک تلې راغلي دي؟ یو کس نه راغلی. ولې حکومت خو لګیا دی، ضلعي حکومت لګیا دی، هغې ځي امدادونه کوي، خلک امدادونه راوړي، تاسو له دلته هېڅوک هغه اوبه قدرې نه دي موږ لکه چې اوبه راکړي نو ماته ګوره استخیبن یو کس چا یو ګوډو بچا نه راوړي. حکومت نه غوښتنه څه کوي؟ حکومت ته دا وایي چې ته دلته وګوره زموږ خو ماته کو پلکونو تباه شو، یو کس تپوس نه کوي، تپوس پوښتنه نه نشته تپوس، یو کس نه راغلی او نه راځي. بالکل جی، تاسو دلته چې کوم د ګوهر آباد او د خانخیل ورسره چې کوم دی خربیله دې ځای د خلکو د اوسېدونکو دا وینا ده چې په سوونو کورونه دي، بې شمېره خلک دي، مختلفو مشکلاتو کې دي، هغې ته مختلفې بیمارۍ دي، فصلونه ټول تباه شو، څوک هم نه دی راغلی چې دلته انسانان دي که نور څوک خلک دي او آیا دا ځای د دې څه حق جوړېږي او که نه. که یو طرف ته حکومت، ضلعي انتظامیه او نور امدادي خلک د دنیا هر ځای ته لاړل وي 400 ته راځي، خو ولې دې ځایونو ته ما چې کوم دی یاد کړه څوک نه دي راغلي. د دې غوښتنه ده چې دې طرف ته پاملرنه وکړي، فصلونه تیار تباه شو، دې نه علاوه چې کوم دې سره مختلفې چې کوم د بیمارۍ دي هغې کې هم مختلف څښه اوبه چې دي هغه څکي، دې سره سره کورونه هم تباه دي. غوښتنه یې وکړه چې دې طرف ته پاملرنه وشي. تاسو د دې نه اندازه لګولی شئ چېرې 400 په دې خوا کې خاریې سره خوا کې د روډ د پاسه دا ځای چې دی نو دلته د خلک اوسېدونکي دي او دلته ډېر لوی تکلیف دی. نو په دې وجه د 400 د کوم چې د خانخیل ورسره ګوهر آباد او دې سره سره خربیله د دې خلک په مکمل مشکلاتو کې دي او هغې د الله هغه عصري ته ناست دي. جی